سورة البقرة آية نمبر 187. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. آیات ته سده شي پرمه لګو. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إلى آخر الآية. ومن دین مخی آیاتونو کی اللہ تعالی فرمایل چې یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله تعالی په تاسو باندې د اسانتیا اراده لري او الله تعالی په تاسو باندې ګرانتیا مراولي، په دین کې ربانه ګران احکامات مراولي. دې آیات کې الله تعالی د هغه اسانتیا یو مثال ذکر کړي چې ګوره اصل کې ابتداءً چې کله دا روزه په مسلمانانو فرض شوه نو د هغې احکامات لږ بدلو او هغه دا دی چې برا ابن عازب رضی الله عنه روایت دی، امام بخاري رحمه الله نقل کړی دی چې په ابتدا د اسلام کې به خبره داسې وه چې یو سړي به روژه ماته کړه نو د هغې نه بعد که فرض کا دا انسان به اوده شو نو دو بیا تر سبا پورې تر بل ماښام پورې او بیا دته اجازت نو چې د یا خوراک وکړي یا اسکاک وکړي. دغه شانته کې که انسان به د ماسخوتن لمونځ لا نه و کړی او د هغې نه مخکې به مثلا ماسخوتن لمونځ به یې وکړو نو د هغې نه بعد به د خپل کور والا سره د په روژه کې د شپې هم خصوصي چې کوم تعلق یې به ورسره نه شو ساتلی. دا دوه احکامات داسې وو چې دا ګران وو. نو دې وجې نه ما د آیات داسې دی چې بهر لوډ سپیکر هغه ما بند کړی. دا احکامات داسې وو چې یو دا ده چې انسان کله روژه به ماته کړه نو د هغې نه بعد به که فرض کا دی اوده شو سترګې به ورغلې نو تر سبا ماښامه پورې بیا د ډوډۍ خوراک څښاک اجازت ورته نه و، په نهاره باندې به روژه نیوه. یو دویمه دا ده چې که فرض کې انسان دی په روژه کې د روژه به یې ماته کړه خو د هغې نه بعد د ماسخوتن لمونځ به ده وکړو نو د ماسخوتن لمونځ چې ده وکړو نو د هغې نه بعد به د خپل کور والا سره خصوصي تعلق هغه نشو ساتلی. نو په دې کې داسې وشوه چې قیس ابن سرما یو صحابي دی انصاري، هغه وایي چې ټوله ورځ ما په خپل پټي کې کار وکړو، ډېر ستړی وم او چې کله راغلم نو ما خپل کور والا ته دا وویې چې یاره ډوډۍ تیاره ده او که نه ده. نو دې روایت نه دا معلومیږي چې ګوره د روژه ماتې نه مخکې هم که څوک اوده شو نو هغه به هم بیا روژه نه شو ماتولی. او د بل روایت نه دا معلومیږي چې که روژه به یې ماته کړه او د هغې نه بعد به اوده شو نو بیا به هم دا خوراک څښاک په ورته الاؤډ نه و. نو دا صحابي چې دی وایي زه ستړی وم نو ما خپل کور والا ته وویل چې د روژه چې پې ماته و د روژه ماتې دپاره څه شته؟ وایي ما ته یې وویل چې یاره کور کې خو څه نشته خو زه به چېرته ګاونډیان نه معلومات وکړم که څه وي نو زه به راوړم. وایي دا ووته او زه به دې کټ کې داسې پرېوتم بس وایي زما سترګې ورغلې. وایي زما کور والا په دغه ټایم کې راغله او څه کجوري ورسره یې وایي ما ته یې وویل چې پاسه دا اخره. وایي ما ورته چې زه خو اوده شوی وم بس وایي هغې چې اوس ورته خوراک نه شي کولی ځکه احکامات داسې دي. وایي په نهاره باندې روژه ونیوه لکه دا هم ماته نه کړه
او بل هم سره په نهار ونیوه. نو سبا وی چې د ماسپخین ټیم شو نو زما د خاوند چې کوم دا صحابیه وی دا است بیهوشه شو. چې بیهوشه شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چا وی چې د خشنه پلان کې صحابي بیهوشه پروت وی الله تعالی دا آیاتونه نازل کړل چې وس تاسو ته اجازه ده چې تاسو مثلا د کېږي ام خیر ده. او دا بل واقعه د سراله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه پر وجه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ناسومه وای په دې کې خبرې وګدې شنو زه نا وخت کور ته لاړم. وای چې زه لاړم نو ما خپل کور ونه معلومات وکړه وایي چې ما خو د ماسوتن منځ کړی او ما تاسو ته وی چې د ماسوتن منځ به کله وشو نو دا غینه بعد به د کور والد سره دا خصوصي تعلق دا ناجایز وو. وای ما ورته وی چې نه ته به دروغ وای. بهرحال وای موږ خپل تعلق قایم کو. وای په دې کې وای نبی علیہ السلام لزر اغلمه چې د الله رسول ما نه خود قشم ده کې غلطي وشوه او هغه کم شي چې جایز نه وغه مون نه وشو. وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه سوچ کې و چې الله تعالی دا آیاتونه نازل کړل چې احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم. حلال کړی شوی د تاسو لپاره په شپه د روزې کې تعلق ساتل الى نسائكم د خپل خزو سره ځکه هن لباس لكم وانتم لباس لهن. او تاسو د لپاره لباس دي او تاسو د هغوی لپاره جامع او لباس دي. امام رازی رحمه الله فرمایي چې الله تعالی د خزي او خاوند ته د لباس ولي وي او د هغې وجه دا ده چې د لباس په ذریعه باندې انسان پټي چې کله جامع اغوستي انسان پې پټي. نو دغه شانته کې یو سړی دی چې کله واده وکړي نو دی د خپل خزي په ذریعه باندې پټ شي د ګناهونو نه د غلط تصوراتو نه دی بند شو. دغه شان دا زنانه چې ده نو دا پر خپل خاوند باندې پټه شوه د ګناه نه د تهمت نه د غلط الزاماتو نه دا الله تعالی محفوظ کړه. نو ځکه ورته لباس وایي. دین دا دی وایي لباس چې انسان واغوندي نو سکون ورته میلاو شي. چې انسان مثلا لباس نه نو دی پریشان وي او چې کله لباس انسان واغوندي نو سکون ورته میلاو شي. وایي دغه شانته کې دا زنانه دا د سکون ذریعه ده او دا خاوند د خپل زنانه لپاره د سکون ذریعه ده. نو که کومه زنانه د سیوا یا کوم خاوند د سو چې هغه د سکون په ځای باندې خرابتیا انسان لور کوله د انسان پریشانه کوو نو دا بیا صحیح لباس نه دی. دا لباس بیا لر کول پکار دی. دیو جنا حدیث کې راغلی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې بهترینه زنانه هغه ده چې کله انسان وته وګوري او د په سکون شي او د په خوشحالي باندې شي. او که کومه زنانه د سی و چې هغه خپل خاوند ته تکلیف ورکوي یو خاوند د سی دی چې هغه مثلا بیخي سړیتوب زده نه دی او بس چې کور ته راشي نو بس غویمه او سلانجه کوي او سړیتوب نه خبر نه نو دا انسان بیا د خپل کور ولا د پر سکون نه دی بلکې دا ولا هغه عذاب دی او دا د زنانه د پر امتحان دی د الله تعالی طرفه. نو ځکه الله تعالی فرمایي چې هن لباس لكم وانتم لباس لهن. دا زنانه تاسو لپاره لباس دی او تاسو د هغوی لپاره لباس یې. علماء چې دلته کې الله تعالی هن لباس لكم دا زنانه مخکې ذکر کړي چې هغوی تاسو لپاره لباس دی. وای دا غي وجه دا چې یو خو الله تعالی خطاب سړو ته کوي نو ځکه سړی مخکې کړه چې دا زنانه تاسو لپاره لباس دی. دویم وجه دا ده چې د زنانه د هغې خاوند ته ګوره دومره ضرورت نشته خو د سړي زنانه ته چې دی نو ډېر زیات ضرورت دی. سړی چې دی نو هغه کې ماده د صلاحیت او د شهوت او هغه په سړي کې ډېره ده. نو ځکه الله تعالی فرمایي چې هن لباس لكم ای سړو وایي دا زنانه ستاسو لپاره لباس دی. نو د لباس په شان زندگی وسره تیروي. یا علماء وایي چې ګوره څنګه لباس د انسان د جسم سره پیوست دی او د لباس نه د انسان پرده نشته نو دغه شان د ښځې او د خاوند پرده نشته نو ځکه ورته الله تعالی لباس وایي چې هن لباس لكم وانتم لباس لهن. نو بیا الله تعالی فرمایل چې ما ته پته وه چې تاسو به د خپل ځان سره خیانت کوئ. ما خو ته ویلو چې په شپه د روژو کې به تا داسې کارونه نه کوئ. والله تعالی ته علم و چې تاسو به خیانت کوئ نو فتاب علیکم وعفا عنکم الله تاسو ته توبه دله قبول کړو تاسو ته معافي وکړه په تاسو باندې رحم وکړو. نو فالآن باشروهن اوس تاسو په د شپه د روژو کې د خپل کور والا سره تعلق ساتئ. وابتغوا ما كتب الله لكم او لټوي هغه چې الله تعالی ستاسو لپاره لیکلي دي. یو د آیات مطلب دا دی
چې الله تعالی فرمایي چې ګوره تاسو په دې شپه د رجوع کې د خپل کور ولا سره تعلق ساتئ، خو په دې کې نیت یوازې د شهوت پوره کولو مکوئ. یوازې دا نیت مکوئ چې زما خواهش پوره شي، بلکې په دې کې تاسو د اولاد د طلب کولو نیت کوئ چې الله تعالی مال اولاد راکړي. نو الله تعالی فرمایل وابتغوا ما كتب الله لكم، لټوي چې الله تعالی تاسو لپاره کوم مقرر کړی دي د اولاد سوچ پکې وکړئ. دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تزوجوا الولود الودود فاني مباهم بكم الامم. اے خلکو تاسو اولاد ډیر زیات کړئ، ځکه د قیامت په ورځ باندې وځه تاسو باندې فخر کوم. نو اولاد ډیر زیات خره او په دنیا کې رونو د انسان عقلم دامني د انسان چې اولاد ډیر یو الله تعالی بچا باندې فضل کړي، خصوصا چې نارینه اولادي زنانم ډیر زیات خده. نو داغه وجدای عقلم داوي ورې انسان د مثلا داغه یو زوی دی یا دو دی یا درې دی او خدای ما کچرته کې اکسیډنټ پوښو دا درې ونه پکې مړ شو یا دو پکې مړ شو، نو سبا کې ارسل الله لیکلي دی. خو دا مطلب عقل د خبره کوم او د انسان مثلا اتبچی نه دا نارینه اولادي، نو که یو دو پکې مړ شو نو د خدای فضل د شپږ بنوري، نو ټینشن به سره نه. دوی مدادا چې الله تعالی به دا وخت تیر کی په خدای فضل وکي دا 15 کې سعودي ته ولېږي، نو څه دی خیال دی؟ ایوازه سعودي خو لازمي نه ده، دل تکیم دا 15 چرته کاروبار شروع کی او لک روپۍ دل راوړي، 15 لک روپۍ به کور ته راځي. نو ګوره په اولاد کې په بچو کې پای کې خیر دی. نو دې سوې بچي دوه اچي دو بچي وای لړې رخدي، نو چرته خدي بیا بسکه. نو ګوره الله تعالی فرمایي وابتغوا ما كتب الله لكم، لټوي چې الله تعالی تاسو لپاره سړي کړی. دې مو دې مطلب دا دی چې وابتغوا ما كتب الله لكم، په دې شپه د رجوع کې تاسو لټوي چې الله تاسو لپاره سړي کړی دي. مطلب دا دی چې ليله القدر اپ کې ولټوي، د الله تعالی رضا پکې ولټوي، د الله تعالی پکې رزق وغواړي، استغفار پکې ولټوي، جنت پکې ولټوي. نو وابتغوا ما كتب الله لكم. بل حکم دا دی وکلوا واشربوا، خوري او سکي حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، تر دې پورې چې واضح شي تاسو ته هغه سپین مزه د تور مزینه د سبانه. دنه دا خبر معلومیږي چې انسان با خوراک او اسکاک کوي تر دې پورې چې دا بیاض راخکاره شي، سپینواله راخکاره شي. نو یو فجر صادق دی او کاذب دی. فجر کاذب دی ته ویل کی چې انسان کله راپاسي نو دغه طرف نه د مشرق طرف ته د سپنیغو باندې لګ سپینواله ښکاری، نو دغه ټیم کې لا سبا نه دی راخطلې، انسان د خوراک او اسکاک کوي. فجر صادق دی ته ویل کیږي چې دا په اسمان په کناره کې د په یو طرف ته د بل طرف ته د سپومې په شان ته کې، یعنی دا شمالن او جنوبن چې کله سپینواله راشي نو بیا د سهار ټیم هغه داخل شو، بیا د انسان خوراک اسکاک نه کوي. یو صحابي فرمایي ما چې کله دا آیت اوریدو چې الله تعالی فرمایي چې خوراک او اسکاک کوي چې تور مزه د سپین نه جدا شي. عدی ابن حاتم د دنوم دی او دا ښکاری صحابي دی. نو دوی ما یو دوا د سیمزي راغستی یو تور یو سپینو و د بالغ لاندې می خو دی و د سیمه قتل و ما چې مړه نه دی جدا شوی، بس ته مې خوراک کو و دا په مخه می کتو نه کو تر دې پورې چې نور را وخت ما چې دا شیخ نه جدا کی. و بیا نبی له سلام الله مسجد الله رسول هغه قران کې چې الله تعالی و چې سپین مزه تور نه جدا شي، اخو نور را وخت او جدا نشو. و ما د الله رسول وی چې انک لعریض القفا، لګستا خوري زیات وګت سټه چې ورځ او شپې ته لاندې کړی دا. دا د سینه دا چې دا تور مزه بل سپین نه جدا شي، مطلب د من الفجر چې دا تیاره ختم شي، دا سبا شروع شي، دغه ټیم پورې خوراک کوه. دیو جن حدیث کې راغلی دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو دو اذانونه بکیدل، یو به تهجد لپاره کېدو نو دا به حضرت بلال کو، او یو به عبد الله ابن مکتوم رضی الله عنه نابینا صحابي او هغه وکاو. و نبی رسول الله به چې د بلال اذان دي تاسو په دوکه کې وانه چوي، چې بلال اذان کوي نو ګوره خوراک کا اسکا کوي. چې کله عبد الله ابن مکتوم د نابینا اذان وکړو نو بیا تاسو خوراک بند کوي. ولی داغه وجه دا چې دا نابینا انسان یو خو د سترګې کار نه کوي، خو د زړه سترګې د بینای، نو د ته پته لګي صحیح ټیم د ته پته لګي. دویم دا چې د ته بخل کوی چې لکه اذان کوا ګوره ټیم نه وخت دی، نو داغه نه بعد به اذان کوو. نو ځکه نبی له سلام فرمایل چې باغی باندې دوکه کېږي ما، بلکې چې عبد الله بن مکتوم اذان وکړي نو بیا تاسو خوراک او اسکاک بندوي. مطلب دا شو.
دیو جن حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې زما امت په هغه وخت پورې په خیر باندې چې تر څو پورې دوی روزه چې دینو هغه زر ماتي او دا سحری چې کومه ده دا پېشمنه دا نا وخت کوي. دیو جن عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها ته چاوي چې دوه صحابه کرام دي یو صحابي دي سیده هغه منظم وختي کوي او دا روزه ماته چې دینو هغه وختي کوي خو چې کله بیا پېشمنه کوي نو هغه نا وخت کوي. او بل صحابي دی ابو موسی اشعری هغه څه چل کوي چې منځ نا وخت کوي او دغه شان روزه نا وخت ماتي او دا روزه زر بندي زر پېشمنه زر کوي. وای عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها ته فرمایل چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم عمل ته د عبد الله بن مسعود نږدې دی. مطلب دا دی چې ګوره مون زر پکار دی او روزه زر ماتول پکار دی خو دغه شان چې کله پېشمنه نو هغه نا وخت پکار دی. د دې وجه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په بعض ټیم کې چې کله مونږ وکړو وای دا غینه بعد به وی چې مړ وس ټیم اله صحیح داخل شو چې انسان روزه په ټیم کې بند کی. نو دا زمون په علاقو کې چې اکثر مونږ د روزه بندو نو ډېر زیات وختي تاسو خیال کړئ 3:30 بجې وسته کې اذان را واخلي. نو په دې کې الله تعالی د نبی له صلوات و سلام فرمایلی دي چې ما تاسو ته حدیث وی چې پیغمبر اسلام فرمایي زما امت په تر هغه وخت پورې په خیر باندې چې دی روزه نا وخت باندې او چې روزه ماتي نو زره ماتي. یو صحابي وی نبی له سلام سره په سفر کې ومه ویل انور پرې وته و نبی له سلام ماته وی چې شابه ستوان جوړ کا روزه ماتو موږ الله رسول وختي دي ماته وی چې جوړ کا په دویم ځل مې په دریم ځل ماته وی چې د الله بنده شابه ستوان جوړ کا وای بیا چې کله ستوان ما جوړ کوی نبی رسول الله روزه ماته کړه وای ماته وی چې ګوره کله نور پرې وته دې ست روزه ماته وا. نو زمون خلک څه کوي مونږ چې د روزه نا وخت ماتو او پېشمنه سوګه په دونی باندې بندایو یو خودل ته کې دا ګوګو راوته دي نو سه په هر جمعات کې دا کړنګار جوړ کړی الکه و شو بس یو پوره د خلکو سره موبایل مشته او دا ګوګو جوړ کړی او ټول خما شومان امر پاسه دا وزګاری اسی کور کې کینه دا مکم چې مؤذنانی او نو وخت خمزیدار بیا راشي بیا اذان وکي دین هیڅ نه جوړیږي سایرن را وخت له دا ګوګو جوړ کړی فزل نو زموږ ډېر عادتونه خراب دي نه ده پکار. نو الله تعالی فرمایي وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام او بیا پوره کوي روزه الى الليل تر شپې پورې. دینه دا معلومیږي چې ګور الله تعالی فرمایل چې خوراک او اسکاک کوي تر سحر پورې او روزه پوره کوي تر شپې پورې نو وخت پکې ملاو نشو. نو دینه بل مسله معلومه لشه بل مسله دا چې انسان مثلا خوراک اسکاک کوي او اذان یې وکړو خو دې ټیم کې د شپې چې دنو د کور والا سره تعلق قائم کړی دی نو دته د غسل ضرورت دی. نو الله تعالی پکې د غسل خبره ونه کړه نو دینه دا معلومیږي چې انسان مثلا غسل نه دی کړی روزه دی ونیسي روسته دی بیا غسل وکي سم مثلا نشته نو دا مسله تم معلومیږي. نو ثم اتم الصيام الى الليل ولا تباشروهن بل حکم او تاسو تعلق مساتئ د زنانو سره وانتم عاکفون فی المساجد چې تاسو اعتکاف کوئ په جماعتونو کې تلک حدود الله فلا تقربوها دا د الله حدود د نزدې کېږي ما كذلك يبين الله آیاته للناس لعلهم يتقون چې تاسو کې تقوا پیدا شي. اعتکاف کې ځان له خبره د خو بس ټیم نه وخت کې بل ځکه ان شاء الله بیا احل لكم على كل شيء دي استاسو د پارا ليله الصيام پشپد روجه الرفث تعلق قائمول الى نسائكم دخل زنانو سرا هن لباس لكم اغستاس لباس ته وانتم لباس لهن او تاسو لباس یی داوی دا پارا علم الله الله تعالی علم دے انکم کنتم تختانون انفسکم تاسو بخیانت کوي بخپل ځان سره فتاب علیکم الله تاسو توبه قبول کړه وعفا عنکم ما پیده توکړه فالآن باشروهن واستعلق ساتي د زنانو سره وابتغوا او لټوي ما كتب الله لكم چې الله تعالی لیکلي دي ستاسو د پاره وكلوا واشربوا او خري وسكي حتى يتبين لكم الخيط الابيض
تر دې پورې چې واضح شي تاسو ته سپین مزه من الخيط الاسود د تور مزینا من الفجر د سبانا. دیو جن حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې کله پرس ک تاسو ټیم پوره شو خو ک تاسو مثلا پیاله خپل ته نیولې و نو خپل حاجت ته پوره کړئ. مطلب دا دی چې کته نا وخت شوه د در باندې او وس وګي نو په نهار باندې روزه منیسا بس د سی وخت چې مثلا څه شیرا والا یا چې د یا بل څه دی بس خپل حاجت ته زر زر پوره کا. مطلب دا دی چې درې څلور منټه باندې سکار نه کیږي خیر دی دا به کې جایز دی. نو خو عادت په نه جوړه چې لکه تاسو خامخا انتظار کېو نور راوخی جو هغه ټیم کې د کاسفلې ته نیوي چې حاجت خو دې پوره کم نو د سینا خو نو په خبره پوه شوي کنه. دغه شان دغه خبرس کا یو مؤذن خطا شو یو 2 منټه مخکې اذان وکړو نو غوبل به بصر نه راخلی بس صحیح ده روزه کېږي خبر نه چې نور پرې وځي اسم بکې نشته سم دومره شریعت هغه تنګ نه دی. خو تاسو هم خیال کوئ د سینا کوئ چې بس ګوره لکه سترګ نه پرېخی او ورځه به د سینا دسه منه کوي. ثم اتم الصيام او بیا پوره کوي روزه الى الليل تر شپې پورې ولا تباشروهن او تعلق مساتي د زنانو سره وانتم عاکفون چې تاسو اعتکاف کوئ فی المساجد په جماعتونو کې تلک حدود الله دا حدونه د الله تعالی دي فلا تقربوها منز دې کېږي د حدونو ته كذلك يبين الله آیاته بیانوي الله تعالی خپل آیاتنا للناس خلقتا لعلهم يتقون دا پاره دې چې دې تقوا اختیار کی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.